په 1940 کې بادشاه صاحب هغوی د فوج سرلښکر مقرر کړو. دا ذمہواری میاں ګل جهانزیب په پوره اخلاص او استقامت سرته ورسوله. په 1942 کې چې کله حضرت علي استعفا ورکړه نو دغه کرسی هم میاں ګل جهانزیب ته حواله شوه. وخت په وخت چې با کله باچا صاحب د میاں ګل جهانزیب د همت او صلاحیتونو نه خبرېده نو اخر په دې مطمئن شو چې اوس د ریاست ټول امور هغه ته حواله کی او په خپله آرام وکړي. په 12 دسمبر 1951 کې په سیدو شریف کې یو شاهي دربار منعقد شو په کوم کې چې د پاکستان وزیر اعظم لیاقت علي خان میاں ګل جهانزیب ته د والی سوات پګړۍ په سر کړه. دغه وخت کې د دوی عمر 41 کاله او 6 میاشتې وو. د کال 1961 او 1961 په منځ کې هغوی ته د هلال قائد اعظم او هلال پاکستان تمغې ورکړل شوې. په 1962 کې د ایټلی حکومت هغوی ته د ګرینډ آفیشل آف د آرډر آف میرټ اعزاز وبخښه. میاں ګل جهانزیب د ریاست سوات یو مثالي حکمرانو او د ریاست په مختلفو انتظامی برخو کې د تقسیمېدو نه وروسته په ټول وطن کې د سماجي انصاف، امن او ترقۍ یو داسې نظام رایج کو د کوم چې د سوات خلکو څه تصور هم نو کړی. زما نوم کپتان امیر نواب دی. زه د غالیګي یم. زه د صاحب سره زما د والي صاحب سره زما یو 24-25 کاله سروس شو. تاسو ته معلومه ده چې د ریاست څخه سټیټس و، د ریاست څخه امن او امان، د ریاست د انصاف دا یعنی معلومه ده خلکو ته خبرې کیږي. زمونږ والي صاحب ډېر دغه سره ډسپلن دغه داسې بې فایدې دغه وختونه یا ګپې شپې نه وي. مونږ د ګپو شپو وخت صرف دونه به و چې وزګار به شو او کې به ناستو او خپل ډینر یا خپل لنچ یا دا به مو کوو. نور مونږ کار کړی دی. مونږ سهار تلي یو. دا زموږ دفتر دی. دا چیناران تاسو ته معلوم دي. زموږ دفتر دی. مونږ کوشوي یو دا یوې دو پورې مونږه څه کار چې دا آفیسز یا دغه به و دا مونږ خلاص کړی بیا راغلي یو خپل دغه مو کړی بیا هم په ایونینګ کې مونږ وتي یو په ټول ریاست کې ګرځېدلي وختونه به مقرر کله یو طرف ته کله بل طرف ته او ډېره غوسه غله چې څوک غلط کار به یې کوو هغه نه برداشت کوله. والي سوات دلته د اوسیدونکو اقلیتونو سره خصوصي مینه لرله او د هغوی فلاح او بهبود ته به پام کو. خبره ده په دې سوات کې چې ډسټرکټ سوات یا ملکن ډیویژن کې کوم وایي ولې جو څو دغه شې شانګلا وا او ځاله ډسټرکټ ده کنه بونیر شو نو ملکن ډیویژن چې راولې کنه بیا باقي فټ کیږي ټیک ته بدیر چې ترال کې ونی خو په دې وسه والی سټیټ والی دغه چې کوم سټیټ ریاست سوات په دې کې څومره ماینورټیز وو ابا انکلودینګ بونیر انکلودینګ ګورا یا شانګلا بار کې او دای څنګه په پیسفول ژوند دی راو په دې باندې والی شه دور دی والی شه د مدار ډېر ویجلنټو چې رقم اس کم ماینورټی څنګه دی کنه دیٹ هاز ټو بی ګو مده دا په دې میجورټی باندې دله بلک فوکس ورکوي دا خاص کته سکیورټي چې کوم دی کنه دې د څه مسله جوړ نه شي دې ځان انسیکیور فیل لګي هغه ملاقات ډېر ډېر ګرینډر باندې ماحول دې ملاقات چې هر څه زیرازي باقاعده بهر په ګیټ کې وتا دلی چټ ورکو اچھا په اورېګو کپتان سے په واغستو یار چې پلان راغلی دی بیا بیا سیو راولېږه امر لګا چې راولېږه نو راځه نو چې را مو دېسته کا ځان سره کینو ولا ما دې هغه ټرای کړو دې شربت ما ته مو غوښتنه نو تاسو خبرې کولې هغه ورته راغی دا ډاکټر موږ ډېر څه بیا دا ټول خاندان ته پیژنم دا ډېر اصلي مسلمانان دي اصل دا کوي کنه ان ریل سنس یاره یو مسلم should be faithful to his duty this is ګیا دا خبر وکړه this sarcastic ونه کړه ته پوه شئ
نو خدای سي چې ناستو بیا چې زه رخصت دم ریسپیکټ سره رخصت کړم کپتان سره سره سو قدم واغزو بیا ته زلارم ته سواد د مشرانو او د سي د پارټیشن سپیل او فیل کړه دا هغه څه بده ده کنه چې پارټیشن څوکتري دي کنه پارټیشن وکړي نه دي 47 وخت کې مایګریشن نه دي شاغله پس کې شي کنه بیا به انډیویډوال لور باندې او سات جره لکه ماته منګو کې پرابلم ده د بل ځای مسله خبره ده انډیویډوال پرابلم شاته خپل انډیویډوال پرابلم وځلې او دې ته وځي دلته د عوام نه یا دلته د حکومت نه دلته د غنځ پرابلم زکه مایګریټ کیږم نو یو کس مایګریټ شي فرام بونه یا منګورا هغه پس بیا مایګریشن شي اوس ورته بس وګورم مایګریټ دي او دې څنګه اوس ته خوشاله دي زمانم لکمی داسته 1979 نه 83 پورې ډیسټریکټ کونسل ممبر پاتې شوم د 2001 نه 2005 پورې پاتې شوم دا ریاست چې و د بادشاه سي په دور کې زمونږه هغه وخت کوم تحفظ د والي سي په دور کوم زمونږ تحفظ زمونږ مذهبي سماجي رواجي ټول تحفظ یو تاریخي قصه دا زمونږ مشران وایي چې 1947 کې پاکستان هندوستان تقسیم شو نو زمونږ مشرانو فیصله وکړه بادشاه صاحب لرالو چې صاحب موږ زو هندوستان ته بادشاه صاحب مرحوم خدای دې وبخي هغه ته تاسو کو تاسو ولې ځئ بلکې روان شو او لنډاکی ته پټانګو کې لاړ او سامان نه ویوړو سو خلاړو نه الته په لنډاکی چیک پوسټ باندې د سواد پولیس هغه منې کړ چې تاسو بغیر د بادشاه صاحب د تاسو نه شیتله هغه بادشاه صاحب ته اطلاع ورکړه بادشاه صاحب زموږ مشران نه وغوښتو او مشران ته چې تاسو ولې ځئ زموږ مشران وی چې 47 کې تقسیم وشو هندوستان د هندوانو شو پاکستان د مسلمانانو شو چونکه اوس موږ تل غواړو زموږ هر څه جدا شو د دې وجه نه موږ تل غواړو بادشاه صاحب ورته وی چې دا وخت غدر دی په دې کې حاله ګوله ډیره ده اسنه چې تاسو جانی نقصان تاسو ته پلار ورسی یا مالی ورسی تاسو یو شپږ میاشتې صبر وکړئ چې ریاست کې امن قائم شي تاسو چې څنګه وې ک التتلې او بدل ته پاتې کېدی هغه به سماجی مواري سو وخت چې زموږ مشران واپس را لکړې واپس را لې بیا شپږ میاشتې اوسه بادشاه صاحب بیا ورګېدو زموږ مشران غوښتو چې تاسو څه پروګرام دی زموږ مشران ورته وی چې جی موږ دلته پاتې کیږو زموږ تحفظ به تاسو کوئ موږ هندوستان ته نه ورځو هغوی د تعلیم او صحت د سہولتونو ورکولو دپاره خصوصي بندوبست وکړو او په ډیر لږ وخت کې په ټول ریاست کې د تعلیمي ادارو یو جال خور کړو سوات هسې هم ښکلی و کله چې ورته د میاګل جهانزیب غوندې مشر میلاو شو نو په ټوله نړۍ وځلېده واړه کنځل پکې مونږ کوي دغه مونږ کوي چې کنځل منځل به کول مونږ که نه کنځل به مونږ نه کوو خو چېرته چې په هغې به ډېر زیات خفه کېدو به بالکل کنځل مه کوئ که نه یا چې واړو به را سره لوبې کولې که نه به وهی یې مه که نه قارېږې مو پخوا خو بل شان زمانه اوسنۍ زمانه خو بل شان ډېره بدله شوه که نه خو پخوا خو بل شان وه په دې خبرو به خفه کېدو رانه نو خو زمونږ داسې ماحول و چې هغو به راته سوې مونږ به عقه کوو مازدیګر چې به د چکر نه راغی که نه بس نیغ به کور ته راغی ماسخوتن چې به مونږ ویده شو بیا به لاړو سهار چې به بیا مونږ را پاڅېدو هغه به راغله نو هغه پخوا ریډیوګان و که نه او په هغه دغه غټو غټو موټرو په بیټرانو به چلېدو نو خبرونه به هغه کور اورېدو که نه کور به اورېدو نو مونږ به ورسره وو او لکه په هغه وخت کې به مونږ خاموش وو خبرې به نه کوئ ځکه چې خبرونه واورم بیا به را سره خبرې کوم پخوا خو دلته ګړیانې نه میلاوې ګړۍ که نه لکه اوس چې ډېر شی دي پخوا خو دغه رولکس او میږې ګړۍ مې نور به سره وې نه که نه جاپانۍ ګړۍ به خلکو ته سپکه ښکارېده نو دا ګړۍ به یې راوړې سویټرې به یې راوړې چې څه د ضرورت څیزونه ټول به یې راوړو بس دغه به وې ښه عادتونه کوئ ښه مونځ کوئ په مونځ به ډېر ښکارېدو چې مونږ نه کوو که نه واړه خو نه کوي مونځ کوي په دې به ډېر زیات ښکارېدو سبق به یې ونه ښکارېدو د ټول نه ښه به یې رښتیا خوښ